الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. د نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس وړاندې د نبی علیه السلام سره چې کومو د کفارو رویه وه او د کفارو د نبی علیه السلام سره کوم بغض او حسد هغه تیر شو. اوس په ننني درس کې او په راتلونکي درسونو کې د هغه کمزوري مسلمانان چې کوم مسلمانان او هغه صحابه چې د هغې خپل خلک هغه په مکه کې نه وو، یعنې دا ذاتي د مکې خلک نه وو بلکې د بهر نه راغلي او ایمان یې راوړی وو. نو د هغې خلکو سره د قریشو سردارانو یا د مشرکانو خلکو چې کوم ظلمونه کړي وو د هغې ترتیبوار د هر یو کس حالات چې په هغې کې او د ټولو نه وړاندې چې کله د مکې د قریشو سردارانو دا ولیدل چې اسلام ته ورځ په ورځ باندې هغه ترقي میلاویږي او کوم خلک چې هغه په قریشو کې او په مکه کې هغه خاندان واله دي، نسب واله خلک دي او ځایي د مکې خلک دي، نو د دې خلکو خو په هغې باندې لاس یې وله نه ورته، د ظلم زیاتۍ ورسره نشه کولی، تکلیف یې ورته نشه رسولی. خو چې د کوم خلکو ایمان راوړی او هغې د بهر نه راغلي وو، چونکې د هر یو ذکر را روان دی، نو دغې خلکو د دې موقع نه فایده واخیستله او هغه ظلم او ستم هغه حد یې په هغې باندې تمام کو چې په هغې بیچارو باندې به یې په هغې عاجزانانو باندې به یې هغه خپل ظلم او ستم کو او هغه ظلم او ستم نو بلکې د ظلم او د ستم انتها یې پرې نه هغه کړې وه چې په هغې کې یو بلال بن رباح رضی الله تعالی عنه چې دا مؤذن و چې د ټولو نه زیاتې په هغه صحابو کې په هغه مسلمانانو کې چې هغه ځایي د مکې نو، مکه کې د دې خاندان آباد نو، مکه کې د دې رشته دار آباد نو، هغې کې یو بلال رضی الله تعالی عنه او دا بلال رضی الله تعالی عنه چونکې مؤذن د نبی علیه السلام امه نو په ده باندې چې کوم ظلمونه دي لومبی د هغې ذکر چې دا د نسل نه حبشي او د امیه بن خلف غلام او د دې ظالم په بلال رضی الله تعالی عنه باندې د ظلم هغه انتها چې د هغې څه حد نشته دی. وی د ماسپښین په وخت کې به یې ده ته زغره واچوله او یا دی به یې د چې کومې ګټې وي ګرمې ګټې به وي، چونکې د ګرمۍ په وخت کې دا ګټې ګرمې شي د ماسپښین په ټیم کې، نو په هغې باندې به یې سملو چې د هغې د وجې نه به ده ته تکلیف ډېر زیات رسېده. نو ده ته به وي چې یا خو په دې حالت کې مړ شه او که په دې حالت کې مرې نه نو نور تکلیفونه به درته هغه میلاویږي، یعنې د دین نه انکاري شه، یا خو د لات او د غزا د هغې عبادت شروع که نو تا نه به د تکلیفونه ختم شي، او که نه که ته د محمد د رب عبادت کوي نو تا ته به دغه تکلیفونه په دې کې به زیادت کیږي خو دا به کمیږي نه. خو چونکې ایمان خو چې یو ځل الله تعالی هغه زړه ته ورکوز کړي او په صدق سره وي نو هغه ایمان او هغه زړه بیا چېرته د هغې نه انکار کولی شي. نو بلال رضی الله تعالی عنه
هغوی به په دغه سختو حالاتو کې چې دغه ظالمانو په لاس کې به وو، بیا به امه دغه بلال رضی الله تعالی عنه هغوی به احد احد یعنی الله یو دی الله یو دی دغه آواز به لګاو. د دغه ظلم نه بعد چې په دې باندې به امه بلال رضی الله تعالی عنه د دې خپل وینا نه د دې خپل قول د احد احد نه به منې نشو، نو بیا به یې ورسره داسې چل وکړو چې زغرې به یې ورته واچولې، په مرۍ کې به یې ورته پړی واچو او هغه به یې د مکې ماشومانو ته حواله کړه او هغوی به په لارو کوڅو کې راکاږه چې د دغې وجې نه یعنی العیاذ بالله د دې ذلت د وجې نه چې دا ذلت دی وویني، نو دی به د لات د عزا د منات د دې عبادت شروع کړي العیاذ بالله. خو چونکې بیا به امه د بلال رضی الله تعالی عنه په خولې باندې د احد احد هغه اواز او هغه قول هغه به جاری و. نو دا د بلال رضی الله تعالی عنه سره دا هغه تکلیف چې بلال رضی الله تعالی عنه په ابتدا د اسلام کې تیر کړی، امیہ د خپل وس موافق لګیا د خپل ظلم کوي چې په دغه دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ورځ تېرېده ورته وی ای امیہ الا تتق الله فی هذا المسکین، ته د الله تعالی نه د دې مسکین په باره کې نه یریږي چې ته دومره ظلم کوي. حتی متى انت، ته به دا ظلم تر څو پورې کوي په ده باندې. د ده مطلب دا و چې دی د دې محمد د دې ملګرتیا نه د هغې نه دی منې شي، خو لیکن بیا به امه هغه احد احد اوازونه هغه به د بلال رضی الله تعالی عنه د خولې مبارکې نه به هغه الفاظ وتلل، د خولې مبارکې نه به هغه مبارک الفاظ هغه وتل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ای ظالمه دا ظلم مه کوه، او که ته داسې کوي نو ما خاصه یو طاقتور غلام دی، زه به دله هغه راکم او دی ماله راکړه. نو په دغې باندې د دواړو یو بل سره هغه بیعه وشوله، خبره وشوله. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بلال رضی الله تعالی عنه واغسته او د هغه په مقابله کې هغه بل غلام هغه دغې ظالم ته او دغې لعین ته ورک. نو دا د بلال رضی الله تعالی عنه هغه حالت او دکه رنګي وی چې کله به بلال رضی الله تعالی عنه هغه به خپل کمیس پورته کو، خپل کمیس به اوچت کو، په ملا باندې به هغه داغونه کم چې د دغې د مشرکانو د ظلم د وجې نه د ستم د وجې نه دی ولا کمې سزاګانې ورکړې وي، نو هغه داغونه هغه به په ملا باندې وي ښکاره شول. او دغه رنګي عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه امه چونکې دا د مکې نو نو په ده باندې امه د کفارو ډېر ظلمونه او ستمونه چې د هغې حد هغه عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه په حضرت سمیه رضی الله تعالی عنه او دکه رنګې په یاسر رضی الله تعالی عنه چې کوم شوي دي، نو د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه دا په اصل کې کتحانی و، یعنې د بل قبیلې سره د بل قام سره تعلق ساتو. وی د ده رور رک شوی نو دی ورپسې راغی مکې ته چې دې ځای کې به وي
لکه څنګه چې د چانه سروک شي او د ګرځي چیرې دی ځکه به ماته د خپل سیز میلاو شي. نو مکی تراغه چې کله مکی تراغه نو د سره خپل نور رونه امه یو دوا او دغه دواړه رونه وې د نبی الله یمن ته او د په مکه کې پاتې شو. د حذیفه رضی الله تعالی عنہ سره ملګرتیا جوړه شوله. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د سره هغه مرګرتیا د انتها ته ورسېدله چې د هغه یو وینځه سمیه چې هغه ورته د په نکاح کړله. چې کله ورته هغه د په نکاح کړل ردینه ورته الله تعالی دو زامن ورکړل، یو عمار او یو بل زوی ورته الله تعالی د دینه ورکړل. نو د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ چې کوم مشرې ورو په عمر کې ته نزیاتو چې دا حریث بن یاسر نومو او په زمانه د جاهلیت کې بنو الدیل د لاس هغه قتل شوی او دغه قبیله والا هغه قتل کړو. خو په مکه کې د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ د خپل قبیله او د خپل قام خلک نو چې بدلی اغسته وي یا د چا مدد کړی وي او چې بیا کله دی ایمان راوړو نو بیا خو دی بیارو مددګارو. نو دغه مشرکینو عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ او د کرنګي د اغه زوجی ته او د رنګي چې دا کوم تکلیفونه دي تر رسول دي عمار ته یاسر ته سمیه رضی الله تعالی عنها. نو یقینا چې هغه د بیانولو نه بهر دي چې دومره ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرمۍ په عین وخت کې د ماسپخین په وخت کې په ګرمو ګټو به سملو یا به انګار یعنی اور به جوړ کو او په هغه باندې به سملو. اکثر به چې نبی علیه السلام به تیریدو نو نبی علیه السلام به خپل لاس مبارک عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ په سر باندې به راکاګو او دا الفاظ به وي چې انا روکونی بردا وسلاما علی عمار کما كنت علی ابراهیم چې اورا ته یخش پر عمار بن یاسر باندې لکه څنګه چې ته یخش وی په ابراهیم علیه السلام باندې. دا دعا ورته نبی علیه السلام کوله. او دغه رنګي عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ مور بیبي حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې په هغه باندې کوم ظلمونه او ستمونه کړی دي او خاص کر ابو جهل ظالم چې کوم ظلمونه ستمونه هغه کړی دي نو چې کله به وي نبی علیه السلام د دې په خواته ریدو نو نبی علیه السلام به دې ته د جنت زیره ورکاو، دې ته به د صبر تلقین ورکاو او دې ته به په دین د استقامت هغه داد ورکاو او د دې خلکو هغه ظلم چې د هغې څه انتها نه وه او دغه ظلمونه د دې پلار زوی او د یعنی د پلار او مور سره او د زوی سره دا جاری و. یو ځل تر دې حده پورې چې سمیه رضی الله تعالی عنها هغه ولاړه او ابو جهل ظالم راغی او په تیر باندې په شرمګاه کې او اوله او د هغې د وجې نه چې کوم دی نو هغه زخمی حالت کې هغه شهیده شوله. او د دې سره سره چې د پلار ته یې ول کوم تکلیفونه ورکړي وو نو د پلار هغه تکلیفونه هغه داسې وو چې د مور په ژوند باندې پلار هغه وفات شو په هغه ظلمونو کې په هغه ستمونو کې په هغه تکلیفونو کې. او چې کله بیا په جنگ بدر کې ابو جهل لعین قتل کړی شو مردار کړی شو نبی علیه السلام وتا و فرمایل چې ستا
یعنی هغه ظالم او جاهل، هغه یعنی قاتل ستا د مور، هغه الله تعالی سکو، هغه الله تعالی هلاک. نو دا په ابتدا د اسلام کې د بلال رضی الله تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ او د کرنګي د سنیا رضی الله تعالی عنہ سره چې کوم تکلیفونو، باقی نور چې کوم صحابه سره کوم ظلمونه او ستمونه شوي دي، هغه به ان شاء الله په راتلونکي درس کې هغه بیانېږي.